دا ریلی بیسیکلی دا د انټي کرپشن باره کې بدعنواني باره کې نو تاسو ته څنګه پته دا یو ډېر غټ ناسور دی دا چې کوم د عوامو د ټیکس پیسې دي د دې ریلی مقصد دا دی چې په عوامو باندې ولګي نه چې هغه د چا جیب ته لاړ شي او زه دې سره به زه دا هم ویل غواړم چې دا صرف یوازې د پبلک سیکټر ته نه دي محدود کول پکار دا په پرایویټ سیکټر کې او به حیثیت یو انسان ته هم دا سوچ کول پکار دی چې یاره زه یو پیسې لګوم یا هغه د پردي دي نو په هغې کې دی هغه مداخلت نه کوي او هغه د خپل پاکار په هغې کې ولګي لکه یو مورلی کرپشن هم نه دی پکار صرف فاینانشل کرپشن نه مورلی موږ ته پکار چې موږ کرپټ نه یو دا زمونږ د ټولو فریضه ځکه جوړیږي چې د کرپشن خلاف دې موږ راووځو زمونږ لکه احمد صاحب پکې خبره وکړه خو زه به د دوی د هغه خبرې نه لږ مخکې تېر شم زموږ چې دا څونه ترقیاتي کارونه روان دي په دې کې اکثر بنیاد باندې کرپشن روان دی نو موږ عوامو هم دا پکار ده چې موږ د دې خپلو کارونو په خپله خیال وساتو او دا د کرپشن خلاف یو جهاد کې موږ حصه والو لکه څنګه چې وایي دنیا ته ښکلې دنیا هېڅکله ویلی نه شم دلته اوسۍ بچي راوړي د منظرو دپاره نو انشاءالله موږ به دا د اوسۍ دا بچي چې دي دا به موږ بچ کوو او د منظرو د دې خولې نه به دا کرپشن خپل چې دی دا کرپشن فری پاکستان به جوړو د ملکونو د ترقي چې دی هغه په ټول ډیپینډ په دې باندې کوي په دې کرپشن کې پاکستان ځکه ترقي نه کوي چې پاکستان کې د کرپشن شرح چې دی هغه ډېر زیات کوم سیوا ده بنسبت د نورو ملکونو نو انشاءالله پاکستان کې چې څنګه چې کرپشن لیول کته راځي نو انشاءالله پاکستان به ترقي کوي څنګه چې سیب ویل چې دا د ټیکس پیسه ده دا ټیکس پیسه د موږ نه زیاده پیسه لا اکثر خلک وایي چې دا موږ ټیکس نه ورکو دا ټیکس موږ داسې ورکو چې وړ ګرانېږي چې چینی وړي ګرانېږي اشیا خوردني ګرانېږي دا ځکه ګرانېږي چې هلته کې ملک کې په های لیول په میډل لیول په لو لیول په هر لیول چې کله کرپشن کېږي نو خامخا دا خبره ده چې مطلب چې د کرپشن لیول سره دا شونه عوام ته چې هغې ته ډایرکټ عوام افیکټ کېږي